السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب محترم څنګه د خیر جوړې امید دی د الله نه چې ښه به الله مو ښاد آباد ساته. او ما یو ملګري رانه تپوس کولو نو باید زه مفتي صاحب نه معلومات وکړم. دا ایزي پیسه چې کوم ده نو دې کې کیش بیک ورکوي. کله چې سړی 15 روپۍ ټرانزیکشن وکړي لکه هغه چاته ولیږي یا ایزلوټ دې وکړي 30 روپۍ 50 روپۍ بیا پوره هفته چې دی نو کیش بیک میلاویږي. چاته 15 روپۍ کیش بیک ورکوي، چاته 2 روپۍ کیش بیک ورکوي، لکه ورځ 2 روپۍ او یوه ورځ 2 بله د پوره هفته بیا را کیش بیک ورکوي یا 15 روپۍ. نو دا څنګه دي دا اخیستل دا بې اکاونټه چې هغوی رادېږي نو ټیک راځي که ټیک نه راځي؟ تاسو په دې باندې موږ ته جواب راکړه چې زه بیا هغه ملګري ته دغه کړم. ټیک شو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. محترم وروره، د ایزي پیسې د کیش بیک باره کې تاسو تپوس کړی دی. دې باره کې وټساپ ګروپ کې مونږ مخکې هم تفصیلي جوابات کړي دي. د ایزي پیسې کم صورت چې دی، مثال بطور ته موبایل کې 1000 1500 2000 روپۍ کېږدي، د هغې تا ته پری منټ ملاویږي. دا سود دی، حرام دی، ناروا دی. مفتیانو صاحبانو د فتاوو مطابق دا په سود په زمرو کې شمارلی دی. دویم چې کوم صورت تاسو ذکر کو، مثال ستا د استعمال د وجې نه تا ته فری منټ درکوي یا پیسې درکوي، د ټولو حکم یو دی. که وګورې ستا مال استعمالي، په هغې باندې ستا مال په مال باندې پروت دی، په هغې باندې تا ته منافع درکوي. د خپل مال نه دغسې پیسې اخیستل، حال دا دی چې هغه خپلې پیسې ته ته واپس څه ټایم اخلي نو اخیستی شي. په دې صورت کې دا سود